مونږ په معاشره کې د هر سړي چې دی د هغه خپل یو ذمہداري ده سیویک سنس چې کوم مونږ ورته وایو زما به دا ریکویسټ داسې خلک چې کم دي چې هغه داسې کار کوي که تاسو ته ښکاره شي چې یو سړی په غلا کوي یا بوټي پټۍ لرې کوي مونږ آیډنټیفای کوي د هغې خلاف مونږ سخت کاروایي هم کوو داسې ځکه چې دا خلک دی چې کم زمونږ د معاشرې سره زموږ د علاقې سره هغې سره دوی ایمانداري نه کوي او په هغې کې چې غلط کارونه داسې کوي چې کوم مونږ یو ښه کار کوو یا عوام ښه کار کوي نو هغه هم چې دی مونږ سره خرابوي نو دغې خلاف چې دی مونږ به ضروري کاروایي خپل تعارف وکړه لږ پهله. زه ما عبدالستار نوم دی او زه د پېښور فارست سب ډویژن ایز ایس ډي فو دلته کار کوم. دا نن چې کوم شجرکاري مهم سٹارټ شو د دې حوالې سره ډیټیل او تفصیل راته دا دې ته موږ موسم بهار شجرکاري وایو. دا زموږ د 15 فروری نه شروع شوی دی او د 23 مارچ پورې به زموږ د سلسله رواني. په دې د موسم بهار شجرکاري لاندې موږ په مختلفو ځایونو کې چې کوم بوټي دي هغه لګوو. داسې موږ ته عوام راځي، زمیندار راځي، زمیندارو ته سپیدار پکاري، لاچي. موږ د خپلو نرسرو نه د دې شجرکارۍ مهم لاندې هغوی ته فری بوټي ورکوو او ورسره دغسې پارکونه شو، سکولونه، کالجونه، یونیورسټیانې هغې کې وخت په وخت باندې موږ مختلف کیس کوو. د هغه ځای موږ سره دې پلانټیشن کې شجرکارۍ کې دی که موږ سره خپل حصه اچوي. لږ دا راته ووایي که نه چې د پېښور سایډ ایریا چې څومره ده دې کې هر سړی زور کوي بوټي لګوي. په سټي کې او په مطلب مین ښار چې کوم دی د پېښور زړه هغې کې څوک بوټي نه لګي، دا څه وجه ده؟ تاسو جی پېښور ته د ګلونو ښار ویلی کېږي او په دې ټایم کې که تاسو وګورئ دا موږ چې کوم ځای کې ولاړ یو نو کافي شینکی دی زموږ په سراونډ کې. په پېښور سټي کې دننه چې موږ ورته وایو په دې کې مختلف ادارې کار کوي. ورسره په هغې کې فارسټ هم پکې خپل حصه وخت اچوي، بوټي لګوي او شینکی سیوا کوي. او دغسې د پېښور په سراونډ کې په پری اربنز ایریا کې زموږ فارسټ ډپارټمنټ غټ ایریاز باندې 30-40 لاک بوټي په یو سایډ باندې ګړي چندن متنیز داخل کې لګولي. اوس دغسې زموږ را روان هم پلان دی د چې په تقریبا 5.5 لاک بوټي به مونږ د سپین خاک په ایریا کې نو په پېښور کې یا د پېښور په پروجیکشن نشته. خلکو نه مونږ دا ایکسپیکټیشن کوو چې دا کوم ښه شی نه دی، دا شینوالی دی، دا کوم بوټی دی، د بوټي مینه محبت دی، دا تاسو په خپل میډیا په ذریعه د خلکو ته دا میسج ورسوئ او پېښور ښه طرف ته روان دی. دې کې کم اقسام بوټي تاسو ولګول او کم به لګوئ؟ کوم دا پارکونه دي یا سکولونه دي نو دلته زموږ فوکس داسې وي چې ارنامنټل ټایپ غوندې بوټي ولګوو. ورسره موږ وایو چې د میوهجات کوم بوټي دي چې دا ولګوو، دا شیزونه ځان ته اټریکټ کوي. نو د مختلف ځایونو موږ ایز ا فارسټ ډپارټمنټ په ټیکنیکلي موږ یو ځای آیډنټیفای کوو چې د کوم ځای دپاره کومه سپیشیز سوټیبل هلته هغه لګوو. دې نه مخکې په لکاو په کروړو بوټي ټول ډپارټمنټ ولګول خو په پېښور کې نه ښکارېږي. پېښور کې به زه تاسو ته لنډ اګزامپل بلکې موږ دا یو چیلنج اکثر ودو چې که څوک غواړي چې په پېښور کې بوټي چېرته دي نو پېښور کې خو آلموسټ ښکاري خو په صرف یو سایډ باندې زه تاسو ته چې هغه ما تاسو ته مخکې ویل چې متنیز داخل ګړي چندن کې ما سره 40 لاک بوټي دي ولاړ دي او انټرنیشنلی ریکګنایز دي. انټرنیشنلی زموږ مختلف ادارې راځي هغه ګوري، تاسو د ګوګل نم کتلی شئ، سټلایټ پکچرز هم کتلی شئ بیفور اوس کرنټ. د دې نه علاوه دا یو سایډ تاسو ته مو ښودو دغسې موږ سره د آرمي رینج هم دغسې غټ سایډ دی چې هلته موږ سره 40 لاک بوټي دي. نو د پېښور دا صرف هغه بوټي دي چې دا اوس موږ په دې ټایم د دې نه علاوه موږ په لکونو بوټي په پېښور کې لګولي او هغه ښکاري تاسو د روډونو په غاړه پارکونو کې دا ټول شینکی تاسو کتلی. څومره ډپارټمنټ دا ټول محنت کوي، خواري کوي، بوټي لګوي، پیسې خرچ کیږي، بوټي ولګي، تاسو لاړ شئ، د هغې دیکبال څوک نه کوي. سر داسې ده چې کله مونږ زموږ د بوټو تاسو ته ویل چې کله مونږ په سرکاري سطح په خپلو ځایونو کې بوټي لګوو نو هغه د فارسټ ډپارټمنټ ذمهواري چې د هغې مینټیننس د هغې کیر کوي. کله چې مونږ یو ادارې ته ورکوو نو هغه اداره بیا د هغې ذمهواري د هغې خیال ساتي د هغه بوټو او مونږ یې ټایم ټو ټایم مونیټر کوو. الحمدلله مونږ چې چاته هم بوټي ورکړي دي نو ډېر ښکلي او تاسو د دې لنډ مثال شاته کتلی شئ چې دا څومره شینکی نه د ادارو سره د عوامو سره هغه پکې نشته چې د عوامو دپاره عوام هم د بوټي سره ډېره مینه ساتي او تاسو ته مو ویل چې په دې سیزن کې د پېښور عوامو زمیندار کوم چې پروګرسیو فارمرز دي زما نه 2.5 لکه بوټي وړي دي. هغې کې سپیدار ده، الایچي ده، کیکر دی، پلوسه ده راغلي وړي دي او په خپلو پټو باندې لګولي. ما چې کوم سوال وکړو د هغې جواب لږ راله راکړه. تاسو بوټي ولګوئ، تاسو لاړ شئ، تاسو یو علاقه کې بوټي وکرل، دغه علاقې خلکو له یو میسج ورکول غواړي چې دې دیکبال به څنګه کیږي. ظاهره خبره ده ونه دا تاسو کوئ دا یو روایت هم دی وایي که قیامت برپام شي او ستا په لاس کې ونې ته به لاول ونه لګوي. نو عوام نه موږ دا ایکسپیکټ کوو. عوام ډېر ښه ریسپانس دی بوټي ته
خو موږ وایو چې نور هم د دوی ریسپانس ښه شي که چېرته یو نیم کس داسې وي چې اکثر موږ ټایم ټو ټایم وګورو یو ویډیو په سوشل میډیا وایرل شي نو د یو نیم کس د وجې هغه ایمیج خرابېږي ټول عوام ته چې په یو ځای کې موږ بوټی ولګو تازه بوټی ولګولی شي هغه څه ټایمه پورې د هغه لږ ډېر کیر غواړي بوټی خوځول نه دي په کار هغه بوټي نه لخته نه دي ماتول په کار چې هغه بوټی یو پیره خپله جړه ګیره کړي غټ شي گروت شروع کړي نو دې پورې لږ ونتې عوام ته هم پکار دي چې موږ سره کوآپریشن دې کې کوي ګرانو کتونکو چې څنګه تاسو ته ما ویل چې ډي سي صاحب به راځي هغې سره به هم خبرې کوو محکمه فارس افسران چې کوم دي دیم دغلته موجود وو د ټولو سره موږ خبرې وکړې تاسو د ټولو خبرې واورېدې خو تاسو له هم چې کوم دی یو ریکویسټ موږ هم کوو چې دا پېښور ښار دا د ګلونو ښار دی دی محکمې چې څومره کمو ځایونو کې ګلونه لګوي کوشش کوئ څومره بوټي لګوي دی خو بوټي ولګوي دی لاړ شي نو دا ذمواري ستا او زما هم جوړیږي ځکه چې د یو بوټی لکه نن که موږ ولګولو که نه نو دا سبا زموږ د بچو هم په کار راځي کوشش کوئ د کور نه یو لوټه اوبه وباسئ دا وله اچوئ دې کې ثواب هم دی دا وه ګرانو کتونکو زموږ د نن ویډیو د نوې ویډیو سره ستاسو خدمت کې بیا زیریږو د لوی الله په امان